د سن 9 هجری نه بعد د دوی داخله هغه ارض مقدسه حرم پاک ته د دوی دخول ممنوع دی او د دوی حج عمره هغه باندې د دوی پابندی ده، چونکه دوی د عقیدې په لحاظ سره نجس دي. دغه کال نه بعد سن 9 هجری نه بعد د دوی مسجد حرام ته او د حرم پاک زمکې ته نږدې رانشي، او که مسلمانانو سره دا فکر وي چې یاره کدی ناراضي نو تجارت به څنګه کیږي، نو الله رب العالمین به د خپل فضل نه تاسو غنیان کی. اوس چې کوم آیت مبارکه دی او دینه بعد آیتونه مبارکه روان دي، پاغي کې د يهود او نصارا اهل کتاب مبارکي ذکر دی. مخکې مشرکین اوس د اهل کتاب، او چونکه دا گویا کہ دا غزوه تبوک تمهید دی، دا غي ذکر روان دی. نو يهود او نصاراو تذکرہ ده، او دا غوی سره د جهاد حکم دی، د قتال حکم دی. په دې آیت کریمه کې سلور وجوهات ذکر کړل دي چې اهل کتاب سره قتال تاسو ولي کوي. وړومبي دا د الله تبارک وتعالى په ذات باندې د دوی ایمان نشته. دویم دا په ورځ د قیامت باندې هم د دوی ایمان نشته. او دریم دا چې الله رب العالمین چې کوم سيزونه حرام کړی دي دوی هغه ته حرام نه وي. او سلورم دا چې کوم حق دین دی د الله تبارک وتعالى طرف نه، د هغه دین تصدیق نه کوي، هغه دین چې دی هغه بطور مذهب پاغي باندې ایمان نه وروړي. نو دوی سره قتال کوي د سلور وجوهات په بنا باندې، تر دې پورې چې دوی تاسو ته جزیه او ټیکس درکول شروع کی او د ذلت او د رسوایی ژوند تیرول شروع کی، د مسلمانانو ماتحت او د ماتحتي ژوند تیرول شروع کی، تر هغه پورې دوی سره قتال کوي. نو هغه سلور وجوهات چې د کوم په بنا باندې الله تبارک وتعالى دغه اهل کتاب سره د قتال حکم فرمایل، هغه کې دومبه دا قاتل الذين جنگ وکړي دا خلق سره لا يؤمنون بالله چې ایمان نه وروړي په الله باندې، ولا باليوم الاخر او نه پورز د آخرت باندې، ولا يحرمون او حرام نه غني ما حرم الله هغه چې حرام کړی دی الله جل شانه او رسوله او رسول داغه، ولا يدينون او نه قبل دین، ولا يدينون او نه قبل دین الحق حق دین من الذين دا خلقنا اوتوا الكتاب كما تشور کړی شوی د کتاب، حتى يعطوا الجزيه تردي چې دوی ورکړي جزيه عن يد پخپل لاس، وهم صاغرون او دوی ذلیل وي. قاتل الذين جنگ وکړي دا خلق سره د قتال فی سبیل الله حکم دی. هغه خلق چې کوم اهل کتاب دي ځان ته اهل کتاب وي، يهود او نصارا، نو دغه قتال د وجوهاتنا یو وړومبي وجه لا يؤمنون بالله ایمان نه وروړي په الله باندې، حالانکه دوی خو بظاهر باندې د الله تبارک وتعالى په ذات باندې د ایمان دعوا به کول چې موږ ایمان د ور باندې، او دغه شان دي حجونه به کولو، عمرې به کولو، او دغه شان د آسماني کتابونو د تورات او د انجیل د منلو دعوا به هم کولو. الله تبارک وتعالى وی چې لا يؤمنون بالله دوی ایمان نه لري په الله باندې، ایمان نه لري په الله باندې. څه مطلب؟ مفسرین کرام لیکلي چې دوی د الله تبارک وتعالى په ذات باندې د ایمان دعوا به کولو، خو ورسره به شرک کو، د الله جل شانه په ذات او په صفاتو کې غیر شریک کو. نو د الله جل شانه په ذات باندې د ایمان مطلب او مقصد دا دی چې یو د الله رب العالمین په ذات باندې داسې ایمان وروړي چې هغه کامل اکمل او مکمل ایمان وي، او بیا د الله تبارک وتعالى په ذات کې او په صفاتو کې څوک شریک ونه ګرځي. داسې نه چې په مسجد کې
د الله تبارک وتعالى په حضور سجده وکړي. بهر چرته اونې بوټي مخې ته راشي هغوی ته سجده وکړي، چرته یو قبر او مزار راشي هغې ته سجده وکړي، او بل طرف ته ځان په شانتي انسان ته سجده وکړي. او دغه شانتي د الله تبارک وتعالى په حضور کې چې کله عبادت کې سجده خو هغه ته وکړي، او بیا چې کله معمولی تکلیف راشي نو بیا دغې نسبت غیر الله طرف ته وکړي. الله رب العالمین وایي چې والقدر خیره و شره من الله تعالی، تمام خیر او شر د الله سبحانه وتعالی طرف نه دی. او یو مسلمان دا عقیده وساتي چې یاره ما ته نفع نقصان بل څوک راکولی شي، اولاد، عزت، ذلت، رزق فراخي او تنګي او تکالیف او پریشانی او اسانتیا دا د مخلوق په لاس کې دی. نو دا د عقیده توحید چې کوم تقاضا ده د هغې نه خلاف دی. نو لہذا مشرکین هم د الله تبارک وتعالی په ذات باندې د ایمان دعوا کول خو هغې کې دروغجن کامل ایمان نه لرل، او بلکې د ایمان سره سره شرک کولو، د الله تبارک وتعالی په ذات او په صفات کې به غیر شریک کولو، د الله جل شانه طرف ته د اولاد نسبت کولو. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، د الله جل شانه د پر اولاد ثابتولو څومره لوی جرم دی. نو لہذا لا یؤمنون بالله، الله جل شانه وایي چې دوی ایمان نه دروړي. څرنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې منافقین وایي چې آمنا بالله وبالیوم الاخر، مونږ ایمان وروړو په الله باندې په ورځ د آخرت باندې. الله رب العالمین وایي وما هم بمؤمنین، دوی مؤمنان نه دي. ولی؟ د دوی ایمان د صحابه کرامو د ایمان په شانتي نه دی. دوی پیش شا صحابه کرامو پورې خندا کوي، استهزاء کوي. هغه صحابه کرام چې هغوی د دین اسلام دپاره په ګرمو شګو کې راښکلی شو، په سکروټو باندې سملولی شو، په دیګونو کې وخټکولی شو، او دغه شانتي په تختیدار باندې ځوړند کړی شو، هغه صحابو پورې دوی خنداګانې کوي. او دغه شانتي دوی براله نبی علیه الصلاة والسلام ته مخامخ کېناستو، ډېر په ادب او احترام سره، ډېر ښکلې ظاهري شکل و صورت، شرعي شکل و صورت جوړ کړی او باشرعه صورت. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، یا رسول الله مونږ شهادت ورکوو چې ته د الله برحق پیغمبر یې. الله رب کائنات والله يعلم انك لرسول، ما ته پته ده د الله پیغمبر یې. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، الله جل شانه شهادت ورکوي چې دوی دروغ وایي، حالانکه هغوی وایي چې نشهد انك لرسول الله، مونږ شهادت ورکوو د الله برحق پیغمبر یې. الله تبارک وتعالی وایي ان المنافقین لکاذبون، دوی دروغ وایي. دروغ ولې وایي؟ چې کله دوی ځان ته شو په تنهایی کې به کېناستو، د نبی علیه الصلاة والسلام مخلص صحابه کرامو پورې به استهزاء کوو، او به وایي ليخرجن الاعز منها الاذل، لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها. مونږ چې کله مدینې منورې ته واپس لاړ شو، دغه مهاجرین چې کوم ذلیله خلک نعوذ بالله هجرت کړی راغلی دی، او دلته کې دوی شته شو، دلته کې مال غنیمتونه ورته راغلل، ترقي وکړه، او دوی به د مدینې منورې نه وباسو. د نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو خلاف سازشونه کولو. الله رب العالمین فرمایي چې والله يعلم انهم لكاذبون والله يشهد انهم لكاذبون، الله تبارک وتعالی گواهی ورکوي چې دوی دروغ وایي. دغه شان د یهودیانو به هم وایي چې آمنا بالله، مونږ ایمان وروړو په الله باندې. الله رب العالمین وایي چې لا یؤمنون بالله، دوی په الله باندې ایمان نشته دی، ځکه شرک کوي ورسره. ولا بالیوم الاخر، نه په ورځ د آخرت باندې دوی ایمان نشته. اگر چې په ظاهره باندې وایي چې آخرت شته دی، قیامت ورځ شته دی، خو د خپلې خوښۍ دوی به وایي چې لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، مونږ ته سوای د څو ورځو نه زیات سزا نشي ملاوېدی، ځکه نحن ابناء الله واحباؤه، مونږ د الله جل شانه مقربین یو، د الله خاص بندگان یو، د پیغمبرانو اولاد یو، مونږ ته عذاب نشي کېدی. نو قیامت منل خو د خپلې خوښې، مونږ ته عذاب نشي راتلی، مونږ ته یو څو ورځو نه زیات سزا نشي ملاوېدی، او مونږ جهنم ته نه ځو، ځکه چې مونږ د الله جل شانه نعوذ بالله مقربین یو، د هغه د پیغمبرانو اولاد یو. نو قیامت هم د خپلې خوښې منل، ځکه الله جل شانه ولا بالیوم الاخر، نه دوی په آخرت باندې ایمان لري. ولا يحرمون ما حرم الله، او حرام نه ګڼي هغه څه چې حرام کړي د الله جل شانه او رسول داغه. نو دا بني اسرائیلو چې څرنګې حرام شیزونه حلالو، دغه شان په دې امت کې هم ډېر خلک داسې وي چې هغوی حرام شیزونو دپاره حجت او دلیل او هیلې حوالې لټوي، ځان ته حلالوي. سود دپاره ځان ته هیلې حوالې لټوي، رشوت دپاره ځان ته هیلې حوالې لټوي، او نورو حرامو کارونو دپاره مختلف هیلې حوالو سره چې دی هغه حرام ځان ته حلالوي. نو یو حرام ګڼل دی او هغه استعمالول دی، هغه ګناه ده.
یو حرام ته حلال ویل دا کفر دی. استحلال المعصیه کفر، یو حرام سیز ته حلال ویل دا کفر دی، دې سره انسان کافر کیږي، دا عظیمه ګناه ده. نو لہذا څنګه چې بنی اسرائیلو کې دا مسله وانه په دې امت کې دا مسله شته، مختلف نمونه چې دی هغه بدلی، شراب ته بیري وي او رشوت ته چې دی تحفه وي او گیفت وي او سود ته چې دی نو هغه بزنس وي، تجارت وته وي، مختلف نمونه وته بدلی او حرام استعمالي. بنی اسرائیل هم داسې کوله، ولا يحرمون ما حرم الله، او هغه حرام نه ګڼي چې کوم الله رب العالمین حرام کړی دی. الله تبارک وتعالى چې یو څه ته حرام ویلي، شراب ته حرام ویلي، سود ته حرام ویلي، رشوت ته حرام ویلي، بس خبره ختمه ده. هغه کی تعویل کول، هغه کی چې دینو هیلي حوالی لټول، هغه ځان ته برابرول او ځان ته حلالول، دلایل پکې ورکول، دا خپل آخرت تبا کول دي. ولا يدينون دين الحق، او سلورم وجه الله جل شانه دا بیانې د اهل کتاب سره د قتال چې دوی حق دین نه قبلې. دین اسلام چې کله راغی د تمام ادیان چې څومره د آسماني هغه مخکینی کتابونه او ادیان ټول منسوخ شو، او هغه نه بعد دین اسلام نه علاوه بل څوک دین قبلې هغه ناقابل قبول دی. الله تبارک وتعالى فرمایل چې حتی يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، دوی سره قتال کوي تر دې پورې چې دوی تاسو ته جزیه او ټیکس درکې او ذلیل او رسوا د مسلمانانو ماتحت ژوند تیرول شروع کړي، تر هغه پورې دوی سره قتال کوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم